ایمل ولی صاحب فرمایي چې سهیل خان افریدي دا کمپرومایز دی او دا د اسټیبلیشمنټ وزیر اعلی دی او که دا د اسټیبلیشمنټ سړی نه وی نو دا به د عمران خان سره په جیل کې پروت و. نو ایمل ولی صاحب ته ولې بار ګرځې؟ ته د چا سړی؟ باچا خان خو 37 کاله په جیل کې تېر کړي 37 کاله ته چېرته د جیل دروازې نه تللی؟ ته ولې بار ګرځې؟ ولی دا کار کوئ دا کار. بل طرف ته سهیل خان افریدي داسې بیان جاری کوي چې په کرسۍ باندې ناست زموږ تروپر غیرتي سهیل خان افریدي وزیر اعلی صاحب چې پاکستان جوړ شوی د نن تاریخه پورې یو وردیوال ته یو جرنل ته سزا نه ده میلاو شوی، یو وردیوال ته سزا نه ده میلاو شوی. پرونی بیان جاری کړی چې دغه فوج به د پاکستان زموږ د خیبر پښتونخوا په جوماتونو کې سپي تړل. تا یو بیان په سینټ کې جاری کړی او بیا د یو اچو او بل له د تاریخ ورکو، یو د اچو او بل له د تاریخ ورکو. او په دنیا کې د سافټویر اپډیټ د ټولو نه تیز ترین سافټویر اپډیټ اعزاز هغه د باچا خان کړوسی په خپل نوم باندې حاصل کړی. زما یو کال شو دومره ما د ټلیفون نه راغلی دی او دومره دمکیانې راته راغلی دی زما سافټویر د اپډیټ شوی او ستا سافټویر په 24 غنټو کې اپډیټ شوی. ایمل ولی صاحب په قلاره کې نه د اتیانو سره ټانټې مه چوپه او دا ستا د وس کار نه دی. دا د پلار نیکه تاریخ وشرمو. عمران خان ستا د پلار نیکه سیاست ختم کو په خاورو کې دفن کړو، بلوچستان ته ولېږلې، هلته ډومیسیل جوړ کړه، خپله پته دې بلوچستان نه ولیږله. دا ستا تاریخ دی. قلاره کښېنه